السلام علیکم ملګرو. پی ای ای جهاز یوې بلې حادثې نه بچ شوی دی. په دې میاشت کې دا پی ای ای سره تقریبا درېیمه حادثه ده چې پی ای ای جهاز سره کیږي. پی ای ای ولې د مسافرو خیال نه ساتي؟ پی ای ای یو داسې ایرلاین چې په ټوله دنیا کې یو نوم لرو چې نور ایرلاینز ته به د پی ای ای جهازونه ورتل. د پی ای ای جهازونو یا د پی ای ای چې کوم پایلټ نو هغوی به نورو پایلټانو ته ټریننګ ورکولو. پی ای ای ډومبنی داسې جهاز چې دی جهاز ایمریټس ته ورکړی، دوبۍ ته ډومبنی جهاز پی ای ای والا ورکړی. اوس هغه ایمریټس ایرلاین تاسو وګورئ چې کوم ځای کې دی او پی ای ای له تاسو وګورئ چې کوم ځای کې دی. آیا د پی ای ای چې کوم منیجمنټ دی دی د جهازونو صحیح خیال نه ساتي، مینټیننس نه کوي چې ولې په دې کې بار بار حادثې راځي؟ دا کومه حادثه چې پرونی جهاز سره شوې ده 170 مسافر په دې کې سوارو. که چېرې دغه حادثه پایلټ خیال نه وی کړی یا پایلټ هم دغه فالټ چې کوم دی اګنور کړی وي، دغه 170 مسافرو به څوک ذمه دارو؟ دغه 170 پښتنو به څوک ذمه دارو؟ ځکه دا فلایټ چې کوم دی دا د پېښور نه تلو دوبۍ له، چې پېښور نه تلو نو ښکاره خبره ده چې ټول به پکې پښتانه ناستو. ډیر کمتیره خلک پکې و چې به د پنجاب یا به د نورو علاقو خو میکسیمم میجارټي چې کومه وه او پکې د پښتنو وه. څه حادثه شوې ده راځئ ډیټیل سره مو پوهیږو. چې پېښور نه دوبۍ له فلایټ لوجي چې 170 مسافر په دې کې ناستو. ایربس A320 د جهاز چې کوم فلایټ نمبر و ایربس A320 دا غټ جهاز دی د پی ای ای جي. فلایټ چې کله والوته نو فلایټ دوران پایلټ ته پته ولګېده چې کارګو چې کوم کمپارټمنټ دی په هغې کې اور لګېدلی دی. جی کارګو چې کوم کارګو جهاز کې تاسو به کتلی وي بره دی کې دا مسافر ناستي او ښکته دی کې خالي ځای وي چې دی کې د دې مسافرو بکسې د دې مسافرو ټول سامان پکې پروت وي، هغې له کارګو کمپارټمنټ ویلی شي. جی څنګه دې بسونو کې به تاسو کتلی وي ښکته پکې تمبړی غوندې وي، هغه اوچته کې وایي کې سامانونه کېږي. دغه رنګ جهاز کې هم ښکته لیول کې کارګو کمپارټمنټ وي. جی دا کارګو کمپارټمنټ کې پایلټ له پته ولګېده چې اور لګېدلی دی او اور هم معمولي اور نه. که معمولي اور وی نو بیا کېدی شي پایلټ سره جهاز کې خامخا داسې عملوي چې هغه ایمرجنسي کې وړه مسله راځي نو په جهاز کې هغوی کنټرول کوي، لکه الکتریشن پکې وي، دغه رنګ فایر خلاف فایر فایټر پکې هم وي. خو فایر فایټر به هم کوشش کړي چې اور د مړه کېدو نه دی. نو د مسافرو قسمت بولې زه خو یم چې دغه ټایم جهاز چې کوم دی کراچۍ سره جوختو. پایلټ ډایرکټ د کراچۍ ایرپورټ سره رابطه کړې ده او په ایرپورټ کراچي ایرپورټ باندې هنګامي لینډینګ کړی دی. دغه 170 مسافر چې کوم دی همدغه پایلټ بچ کړل. دا که چېرې لږ لیټ شوی او دا جهاز د سمندر تاسو له معلومه ده دوبۍ له چې ځي تقریبا 3 غنټې 3.5 غنټې مزل تقریبا پېښور ټو دوبۍ. دا بیا میکسیمم مزل چې کوم وي هغه په سمندر د پاسه وي یا د ریګستان د پاسه وي. جی نو که چېرې د کراچۍ نه جهاز اوړېدلی وي او سمندر ته ور دغه شوی وي انټر شوی وي، سمندر د پاسه مزل و یا مطلب د پاکستان حدودو نه اوړېدلی وي، نو بیا که چېرې دا اور لګېدلی وي او اور زیات شوی وي او بیا کابو کېدی نه شوی نو بیا به تاسو له معلومه ده څه به شوي. خو بس د دی به ویتلی او 170 مسافر سره د جهاز د عملې به خدای مکه الله مکه تباه شوي. جي نو ولې پی ای ای دا دومره عمله ولې دا منیجمنټ چې کوم دی د جهازونو خیال نه ساتي چې په دې میاشت کې تقریبا دا پی ای ای جهازونو سره درېیم داسې بلنډر دی چې کېږي، درېیم کیس دی چې پی ای ای سره کېږي. جي نو اخر ولې لکه تاسو غواړئ پی ای ای منیجمنټ غواړي یا د پی ای ای چې کوم ټاپ لیول منیجمنټ دی غواړي چې بس خلک د پی ای ای ټیکټونه ایشتل پرېږدي، لکه هر چا له خپله زندګي خوږه ده. هر څوک غواړي چې زه په پرامن طریقې سره د هوایي جهاز دا سفر وکړم. هوایي جهاز انتهایی خطرناک سفر دی چې جهاز تقریبا 40,000 فوټ 50,000 فوټ د ځمکې نه اوچت روان وي. یو هغه لیډي مطلب د الله پاک په قدرتونو باندې روان دی. الله پاک دا هر څه آسان کړي چې کینې چېرته انسان سوچ له تاسو ګورئ دومره غټ جهاز او پکې د پټنونو مال پروت، پټنونو ای کې وزن او هغه په اسمان کې الوزي، نو دا هم د سوچ خبره د الله پاک قدرتونه دي. جي نو بیا ولې لکه دا پی ای ای منیجمنټ د مسافر زندګو سره ولې لوبې کوي یار؟ نو افسوس خبره ده. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.